مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تزورونه خفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب بي قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك شيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين بصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين حق بالأمن
إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها أولئك فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذروا في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال يوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا بنبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا لكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درسا ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا ما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها ولمنت ونذروا في طغيانهم يعملون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرجوا ويقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون إن ربك هو أعلم من يزول عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة الأنعام دو حصے اولا حصہ کی رد شرک اعتقادی سلور والا قسمنا د شرک اعتقادی رد کول شرک فی العلم شرک فی التصرف
شرف دعا او شرف العبادت ورسرا اثبات توحید کو او پاغی باندے ادلہ عقلیہ پیش کول اس ابتلاء بالنعم والنقم ابتلاء پا نعمتونو او پا عذابونو چما ابتلاء گانے امتحانات راوستی دی خوشحالو باندے میں امتحانو نکڑی دی او پا عذابونو میں امتحانو او تکلیفونو باندے کڑی دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تاکیق سرا لے گریو منگا الہ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ ٹولگو تمکستانا انبیاء فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انہی والمنگا ایلرا پتاوانو تکلیفونو لعلهم یتضرعون خامغا چدئی عاجزیو کی اللہ تا سورہ اعراف کی بہم بیا راضی سالور نوی نمبر آیات کے چمن بے امتحانو نکڑو بخوشالو تکلیفونو فلولا ارجاہم باسنا تضرعو یعنی لولا تضرعو ارجاہم باسنا اولے کلا چراغ دیتا زمن عذاب ندی عاجزیو نکڑا ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخ شد دی سلونا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او خیستا کڑیو دیتا شیطان آغا عمل چھ دی کو اغیلرا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ نو کلا چھ دی پر خود آغا دلائل چھ پنوان کے شو دیتا پاغی باندے پرانستے منگا پا دی باندے دروازے دار نعمت حتی اذا فرحو تردی پوری چی دی مت شو پاغ باندی چی دی لورکلی شو اخذناهم بغدتن نونی والمنگ دی لرن ناسا پا فیضا مبلیسون ناسا پا دینا امیدی که ان کی ادار چانا سمطلب دی مستی شروع کڑا نمون پی دروازه دی نعمتون را پرانستے چی پریا چی خسڑی اخ کی پا مستای باندی نو چه خم مد شو نو بیا مونی ولا بیا نا امید دار چانا بیا دا نجات زائی نو فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا نو پریکڑے شامون دا کسانو چه ظلم کڑیاو والحمدللہ رب العالمین نو حمدللہ دی اللہ لا چه رب دا مخلوقات دے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ اس بیان نفذ شرف تصرف وای پیغمبرا خبر را گئی گوالی اللہ استاسو نطاقت داوری دوستاسو او طاقت لی دوستاسو امور و استاسو سلونو باندے من الہن غیر اللہ نسو دے حاجت روا بغیر دا اللہ نا چراوڑی تاستا پدے باندے اگورا سرنگ بیانو منگا دلائل ثم هم یصدفون بیا دیوڑی ثم هم یصدفون بیام دیوڑی دا اللہ دا دلائلونا قل ارائیتاکم من آتاکم عذاب اللہ بغتتن و جارتان ورطوا خبرکم تاسو کراغ تاسو دا اللہ عذاب بغتتن ساپا او جارتان یاخ کارا پا علاماتو باندے باطتن ناسا پانے بغیر ظهور دا علاماتونا او جارتن یاخ کارا پا علاماتو ننالا کی ایمار قوم ظالمان وما نرسل المرسلین نرالی گمنگا انبیاء نبرالی گلمنگا انبیاء مگر زیری ورکون کی ویر ورکون کی زیری بے ورکول موحیدین اللہ یرب ورکول مشرکین اللہ فمن آمنا و اصلان چاچی ایمان راڑو او درست کا عمل نو یرا پدائی باندے و نبدائی غم جنشی والذین کذبوا بی آیاتنا او کسان چاہی تکذیبو کو زمانگ آیاتنو وارسی دیتا عذاب بما کانو یفسقون
په سبب دا چې دوی ماتونکي حکمونو د الله لرا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله اوس نفذ تصرف کوي د پیغمبرنا او نفذ علم غیب کوي د پیغمبرنا چې متصرف نه دی خزانه ورڅخه نشتا عالم الغیب نه دی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله و پیغمبرانو هم تاستا چې ما څخه د الله خزاني دي پیغمبر پاک ته وای ما څخه د الله خزاني پیغمبر وای ما څخه خزاني نشته او دای سید علی لاجوری ته وای داتا گنج بخش داتا د خزانو بخون کې نو پیغمبر وای ما سره خزاني نشته او دای د سره خزاني دي خلکو تبخي قل لا اقول لكم اني خزائن الله و پیغمبرانو متاستا چې ما څخه د الله خزاني دي او زه نه پوهېږم په غیب باندې ولا اقول لكم اني ملک او نو ما زه تاسو ته چې زه فرشته نو ته څه یې خزاني ورڅخه نشته عالم الغیب نه یې نو ته څه ان اتبع الا ما يوحى الي نو زه تابع نیما مگر دا غي چې وایي کول شي ماتا زه خو نبی ماته وایي کیږي نور زما اختیارات نشته ان اتبع الا ما يوحى الي ذن تابع نیما مگر دا غي چې وایي کول شي ماتا وای ورته پیغمبر آیا برابر دې لوند ولیدونکې اعما والبصیر امان مراد رون مراد سوک دی او د بصیر مراد سوک دی یو مانا دا د امان مراد د معبود باطل او بصیر مراد د الله نو وای ورته حال یستوی الاعما والبصیر آیا برابر دے بابا والله تاسو چې بابا ذمہ دار ګرځولې معبود ګرځولې نو آیا برابر دی معبود باطل او الله نه ندي برابر یا امان مراد دی مشرک بصیر مراد دی موحد نو معنا دا قل هل يستوي الاعمى والبصير ورتوا پیغمبر آیا برابر دی مشرک او موحد ندی برابر یا امان مراد چې د قرآن علم ورسره نشتا او بصیر مراد د قرآن عالم نو معنا دا قل هل يستوي الاعمى والبصير ورتوا پیغمبر آیا برابر دی جاہل د قرآن نا وغپویا پا قرآن باندے ندوانا کل برابر دی افلا تتفکرون تاسو سوچنے کوئی واندر بے اللذین ویراب دی باندے آگا کسان چا غیریگی چا پورتا بکریشی رب دائیتا دین یریگی چا اللہ تا پاسو لیسا لهم من دونی ولیون نبای دی لرا بغیر دا اللہ نا سوک دوست والا شفیون او نسو خلاصون کے لعلهم یتقون خام غاچر یریگی دا اللہ نا ولا تطرد الذین یدعون ربهم او مشڑا آغا کسان مپرد آغا کسان چا غیرہ مدد کئی اللہ لرا سار و مازیگر ترغیب ورکی پا موالات دا موحیدینو ترغیب ورکی چه دا موحیدینو سر مرگرتیا کوا دا حق پرستو سر مرگرتیا کوا نیکانو سر مرگرتیا کوا نو ترغیب ورکی ولا تدرد الذین یدعون ربهم مشڑا غا کسان مپریدا غا کسان یدعون ربهم جرامت کئی فل رب لرا بالغدات والعشیه سار و مازیگر نو آغای پرین دے دا آغای مرگرتیا پرین دے دا آغا چا مرگرتیا مکوا چگہ دا اللہ دشمنان دی
او دا چا مرګرتیا پرې نه دي چې هغه الله محبوبان دي. سورہ کاف آیت نمبر 28 اتوشتمو گورئی نوان تا موئی. سورہ کاف آیت نمبر 28 اتوشتمو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ صبر کا زان دا کسانو سرا چغی دا مدد گئی اللہ لرا بالغدات والعشی سار و مازیگر یریدون وجہ ارادہ گئی رضا منتیاد اللہ ولا تعدو ایناکانهم او متیرا وسترگد دینا تریدو زینت الحیات الدنیا تچے دی مرگرتیا پریدے دینے کانو بندگانو دا قرآن والو دا موحیدینو تریدو زینت الحیات الدنیا نو تیرادہ کے دا زینت دا جوان دا دنیا دا دی مرگرتیا پریدے و بلزایتا سے خود دنیا دا پارا زی کنا تریدو زینت الحیات الدنیا ارادہ کے دا زینت دا جوان دا دنیا دا پارا زی دنیا دا زینت دا پارا شوشا دا پارا تريد زینت الحیات الدنیا دارنگی دلتا کی اموئی ولا تطرد الذین یدعون ربهم مپریدا مشڑا کسان چا غیرہ مدد گئی اللہ لرا یریدون وجہ ارادہ گئی رضا منتیاد اللہ چا غید اللہ رضا غاڑی يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء نشتا دے تابان دے حساب دائنا سشے او نا دے حساب ستانا پا دائی باندے سشے فتطردهم کتپرے دے دائی مرگرتیا فتکونا من الظالمین شیبات دا ظالمانونا پیغمبر پاک تا ہوئی کدائی دی اللہ رکڑا لدائی مرگرتیا دی پر خدا تب دا ظالمانو ناشے نداغا چانا تپو سکا چاگتا موحیدین مرگرتیا پر خودی ناغا ظالم دے کنا فتکونا من الظالمین شیبات ظالمانو نا حکا مرگرتیا دا حق پرستو پر خدا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ سنگا چمنگ بخوا امتحان کڑے ہو دارنگ امتحان کے امنگا دے بعضو پا مشرکانو پا بعضو موحیدینو امتحان کے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا دارنگ امتحان کے امنگا بعضهم بِبَعْضٍ دا بعض موحیدینو پا بعض مشرکانو باندے لفظ کذالک سرا اشارہ و قائد مستمر رہتا ہمیشہ منگلا سے کڑی دی امتحان کرو ناک پرستو امتحان کرو پا باطل پرستو اوگا سنگا لیا قولو دل پارا چو آئی دئیو اہاؤلائی من اللہ علیہ من بیننا آدھا دیا و کسان جیسان کردے اللہ پا دائی باندے پا میان زمنگا کے کلچتا مسئلہ بیان کے دیبا ورطوئی پرون جو لاشو انن نچے پٹے پرون دی دا چنے وے وڑو کے گوندے وے او نند زان ندی ملا جوڑ کردے اولی دا زمنگا مشران پا غلطو چھتا دا مسئلہ کے اغای ندا کڑے نستا جواب سدے تو وہ تو دانو ہے چھے آو اغا مشرکان اغای پا غلط ہو تو وہ ارتوائے علیس اللہ بعالم بشاکرین ندے اللہ خپوا پا شکر گزار باندے پا خلے دے گل شا ما ہوئی کہ شکر گزار نیما خطو آئی چھے نت شکر گزاری تا دا مسئلہ بیان کرا او غینو بیان کرے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا او کلا چراشی تاتا کسان
چغی ایمان راڑی زمون پایاتونو باندے فقل سلام علیکم ورطو آیا سلام علیکم سلام دیوی پتاسو نو سلام کو راتلون کیا چاہی چمنگا ناسیو ادبارن اوتان راشی نو سنت طریقہ دا چغبوی السلام علیکم او دلتا پیغمبر پاک تاوئی چتاسو ناسی او سوکراغے نفقل سلام علیکم تو ارتوا سلام علیکم نداغو اتر ناس سے نغب سلام واچو سنت طریقہ داوہ چراتلون کے با سلام اچھئی نا سلام پگانو مانو باندے دے یو سلام دے سلام التخفہ سلام التخفہ یعنی تخفہ پیش کول لگا منگا ناسو یوتان راگے اغوئی السلام علیکم سلامت یادیوی پتاسو باندے یعنی اگر منگلا تخفہ راکڑا دا امن چیزے دا امن دا پار راگلیم پتاسو دا سلامتی آئی دیتوئی سلام التخفہ دا براتلون کیا چاہی یو دے سلام دا متارکت دا بائیکاٹ سلام دا متارکت دا بائیکاٹ لگا سورہ مریم آیت نمبر 47 گو رہی سورہ مریم آیت نمبر 47 وہ سالویختم قال سلام علیک قال سلام علیک و ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلام دیوی پتا سمطلب قال سلام علیک و ابراہیم علیہ السلام زماتا تدولیشت سلام زمان پختو کم دے سلام دا متارکت چاہو سڑی چاہ سران لگی اوگاو تا خبر اگوی سڑی زمان در تدولیشت سلام دے ما معاف کا ادیتوی سلام دا بائیکاٹ سلام دا متارکت چه ابراہیم علیہ السلام پلارتاوی قالا سلام علیک و ابراہیم علیہ السلام زمادر ددولیشت سلام سلام دیوی تاتا یعنی دا بائیکاٹ ساستغفر لک ربی انہو کان بی خفیہ دیتوی سلام دا بائیکاٹو درم دے سلام الاستیزان سلام دا اجازت لگتی اوزای تازی او تا اغی ور باندے او تا ور نمکاخو کلال کے وائے السلام علیکم مطلب دادے ما تا اجازت دے زرات لیشم نو کاغی جواب درگ نور شاہ گنین بیا پس دیتوی سلام الاستیزان لگاو صحابی رائے او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسکار اختاو او اگر سلام واچو حضرت عمر جواب ورنکو بیا سلام واچو جواب ورنکو پدرین زلاغ سلام واچو بیا حضرت عمر جواب ورنکو نو آگا واپس لار حضرت عمر چه دکار نوزگار شو نوی دے دن راو علی چوی قتل نو آگا نو حضرت عمر بسی خبر لے گو چه تولی واپس شو راشا چهارانگ نو آگوی ما خودری زل اجازت واغست و تا جواب رانکو نبی علیہ السلامی چه دری زل اجازت در نکی نو واپس شا وی خوا نبی علیہ السلامی وی آو وی دا با اس رات ثابتے چه نبی علیہ السلام ویلی دی او گنی ویلی نو سرمن با دیو باسم
په پیغمبر دروغ وی هغه سره غم شو وارخطا شو چې حضرت عمر خو چې سوی بیا کوي ومه صحابه پسې لاړ نورو پسې چې ځان له ګواه پیدا کی وی هغه راغی وارخطاو صحابه وی موږ له خندا هم راغله چې هغه وارخطا راغی یو تن وی زه به درسره لاړ شم زه به ګواهي وکړم زما مخکې ویلي دي نو حضرت عمر ته چې ګواهي وشوه نو وی ټیک ده دې ته وی سلام الاستئذان سلام د اجازت سلورم قسم سلام دے پمانا د خیرالی لگا دی ځای کې فقل سلام علیکم ورتوا استړ مشه په خیر رالی لگا منگا سوک د بار نه راشي غتوای په خیر رالی استړ مشه دلته سلام بده معنا شپاگم سلام دے پمانا د دعا سلام پمانا دعا لگا قبر تا چھ دعا کے تیرے گی نخلق ہوئی سلام علیکم دیار قوم مؤمنین انتم سلفنا ونحن بالاثر دخلا رحمت دی پتا سبان قبر نوالاو دارنگی قرآن کے راضی سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی الیاسین دخلا رحمت دی پا موسیٰ و پا حارون دخلا رحمت دی پا الیاس و علاو باندے دا سلام پا مانا دا دعا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکلی سلام موتارا بمانا دعا است سلام مرو تا پا مانا دا دعا باندے دے چھ مرو تا سلام پا مانا دا دعا چھ اللہ دے بتاسو باندے او رحمی گی دانا چھ مری سلام اوری دے سلام جواب بیا لازم دے نو بیا دے غی جواب امور کئی نو جواب کلا غی ورکا او چاوا ورے دو نو غی جواب نو ورکئی نا سلام بمانا دعا وی دا مرو تا چی سلام گئی و مرو تا سلام بمانا دعا دے نو دے راگے نوار سے او لڑل ایو مولائی سے بو نو اگئی او کور کے روڑای خوان دا غستے ہو نو چاہی وی سپاخ کرل پدبا بویو لگے جو دو ورمن ڈاکڑا یو راز خزی او خاون کیچڑے پوخ کرے کیچڑے پیجا نہیں نرمی وریجی ہمیں تا کیچڑے وائی تاسو سو آئی نو کیچڑے پوخ کرے ہو آپ خواچا نرمی وریجی بے پاکھیکڑے نو پدے میانس کے بے والا سے پیالے کی خدا نو تاو راتاو بے کرنو لے کن بے پکیو کو نو پائی کی بے سوچا کوڑیو آچول نو بیا بخال کو تینا نوڑای راغستا وریجو نا غورو کی بے راسی والا او خوڑا بے نو خزے او خاون کچڑے پوخ کرے ہو میانس کے پکی کوغالے کرے ہو اپائی کی سوچا کوڑیو چولیو پدی کی استاس با دروازه را خارا شو چا سنگ را خارا شو نو خز آغا خاون دوی غمیرو خو بیار آگه آغا ورطاوی ارد سر چلو کما خزی ورطاوی زمان چل رازی تقاق مکو خزو لخوڑی خچل ورزی وی مال چل رازی تا بیغم شا دی چراغ کین آست دی خزی خاون سر جنگ جوڑ کو تو داسی ہو تو داسی ہو تو داسی کے ہو تو دی استاد ہوتا ہے خوری جنگ مکوا خیر دی گزارا کوئی آگی ہوتا ہے استاد دی سر گزارا نکی خو بس اخیری دی غدای چه دکا لار شو زما دا لار شو یو گوتے خاون پا لراخ کلا پاکی چڑی کے یو گوتے ازان پا لراخ کلا غوڑی نیم خاون تا روان شو نیم خزی تا وچه بلگر اخوری غلق هم چل ورزی که
نو استاز پوه شي چې دا خو ما ته چل دی په ماس پورې ویږي خو یې غوړي دی ته روان شو استاز مټې راخلې او یې خورې جنګ مه کوي او دنیا ګډه وډه جو ارسې ولاړل دی وایي دنیا ګډه وډه ده هلکه سلام وایي په مړو باندې سلام نه اچوي دا سلام په څه معنا دی سلام په څو معنو باندې اول معنی زده کا دلته سلام په معنا د دعا دی چې مړو باندې سلام په معنا د استیزان دی سلام د متارکت دی سلام الترهیب دی د خیرالی نو چې ته سلام په یو معنا علی اټوله دنیا په یو غزوې اته وای دنیا ګډه وډه ده اول ځان په کمړه او سلام دلته په معنا د خیرالی نو معنا دا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کلا چرالتا تا کسان چغی ایمان راڑی زمان پایاتونو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَانْتَوَارْ کَلَرَاشَيْ هَرْ کَلَرَاشَيْ تاس غرال ورطا پا خیر را لستڑے مشے ہر کلراشے طالب رائے قرآن لا او زائی نیشتے جمعات ڈک دے استا جمعات تا درگے رامنڈا کر پیزار زائتا بستراتی والا را ضرورا پا خیر را لے کینو اوبو پہ اس کو قدر اوکا بیا ورته وایا چې منګه ډیر یو گزاره ګرانه ده نو که ته گزاره کولی شي موږ کولی شو که نه شي کولی چې زه امیر صاحب ته ووایم تا له ځای وګوري دا نه چې هغه پیزار ځای ته راشي ته پې ورمنډه کې نشته ځای وځه فقل سلام علیکم هغه راغی او تیز غلی منګه طالبانو من سره یو طالبو هغه ساجیبه غوندې سړی و موږ ورته ملنګ وي نو هغه په ګرمۍ کې غټ چانک چای پخه کړه سره ابلستن به په ځان واچوله او جو هغې ته به اړم چې هغه یو چانک به یې وڅکله چې نوی طالب به راغې نو موږ به ګردان له ووتو بهر کافیه به یادوله نو دی به هغه سره پاتې شو نو موږ به ملنګ ورسره بیا پاتې شو څه چل به کوي نو چې موږ به رالو نو هغه نوی طالب به نه و هغه به تللی و نو دی به ورسره پاتې شو نو ورته به وي مړه سبقونه خو ټول قضا دي استاد سبق نه وایي یو ورځ وایي یو دوه ورځې بیا چوټي او څه انتظام هم سم نشته سبقونه هم سم نه وایي او اس په بېسه غوسه کېږي هم سړي ته طالب له بیړه تور کړه ای به زه راغلی وم خو خوند یې رانه کړ او زه هم ځمه بسترالمه ځکه سبقونه دلته مزېدار نه دي طالب به وي یاره چې نه دي بیا زه څه کومه ده به خپله یو بړستنې و هغه به یې راغونډه کړه او به یې تړله طالب ته به وي زه ځمه که ته ایسارېږي ایسار شه هغه به وي زه هم ځمه نو به یې ځان سره روان کړ چې سړک ته به ورسېده طالب ته به ته کوم خوا ځې نو هغه به ورته وي یاره د کته طرف ته به ورشمه ده به ورته وي ښه زما خو سوات کې پروګرام دی نو دی به طالب به ګاډي ته وخېجو نو دی به واپس راغی بیا طالب به رخصت که و دا مه کوه چې رخصتي کې قرآن له راغلی ورته په خیر راغلې ستړی مه شې را ضروري گزاره به کوو ژوند دی لږې ورځې تېرې به یې کوو خیرالي ورته ووایه وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کلا چرال تا تا کسان چگئی ایمان راڑی زمون پایاتونو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ورطوایا پا خیر را لئی ستڑی مشای سلام دی بتاسو یعنی
پخیر آلی ستڑی مشئی کتب ربکم علی نفس الرحمہ مقرر کردہ رب ستاسو پزان باندی مہربانی اول شاندار دے چاچے عملو کو ستاسو نبت پنا پویا ہے اب یا توبہ اخلا بس دینا درست کا عمل فانو غفور الرحیم ندا اللہ دے بہن کے مہربانا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اس بلا قبا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ دارنگ واضح کمونگا دلائل وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دیر پاراچ سرگندشی لارد بایمانو استبان پمانا دخیارا کی دو وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دیر پاراچ سرگندشی لارد بایمانو چھے دی سمقصد دے تا تباوئیو یرد آیو مسئلہ دزدہ کردی دا اچھی منبر توقی جنو بابا گان سنشی کوئے بل سندرزی تو آیا دا مسئلہ زکا بیا بیا بیانو ما وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دیر پاراچ سرگندشی لارد بایمانو دین دا بایمانو دا مجرمانو قل انی نویدو آئے پیغمبر آزم نکڑے شوئیما ان عابد اللذین تدون من دون اللہ نفذ شرک فی العبادت وآئے پیغمبر آزم نکڑے شوئیما چھے عبادت حکمہ دا گسانو چھ تاسو ارامدت کوئی بغیر دا اللہ نا قل لا تبیو احواکم والتوائز تابدارنکم استاسو دخیالاتو قد ضلالتو ایزن او کتابداری میوکرانو خطابشم بدغواق کے ومانا من المحتدین او نبی مزید لار مندن کنا قد ضلالتو ایزن ومانا من المحتدین دا قد ضلالتو ایزن چکلا اتباع دختاو دخیالاتو میوکرا نو که پیغمبر دا غی خیال پس روان شو نو اللہ ویدہ سبب دا گمراہ دے نو بل ویلا سوک دے چھو قرآن و سنت خلاف نو پیر پس روان دے ناکار مولا پس روان دے او صحیح لار پر خود دا قل انی علا بینت من ربی پیغمبر آزب دلیل ایمان طرف درب زمانا وکذبتم بھی او تاسو تکذیب کوئی پدی باندے ما اندی ما تستاجلون بھی نشتا دے ما سغا آچ تاسو تلوار کوئی باغی باندے او ندے اختیار مگر اللہ لرا یقص الحق بیانی حق لرا والخیر الفاسدین او دا اللہ دے غراد فیصلی کا انکنا قل لو ان اندی ما تستاجلون بھی وائے پیغمبرا کوئے ما سوایا چتاسو تلوار کولا پاگی باندے نو فیصلہ بشود عذاب پمیان زمان میان ستاسو کی نفذ تصرف در نبی علیہ السلام نا چھ زمان لاس کے اختیار نیشتے کوئے نمان در باندے عذاب راوستے وے واللہ عالم بالظالمین اللہ پوڑ پا ظالمانو باندے اس نفع شرف العلم وعندہو مفاتح الغیب اللہ سخا چا بیانی دے غیب دی نپوئی پا غیب باندے بیدا اللہ نبل سوک او پوڑ اللہ پاچو چاو دریاب کی دی وما تسکتو من ورقتنا نبروزیو پانا مگر پوڑ پاگی باندے اللہ ولا حبت فی ظلمات الارض او نو یو دانا پا تیارو دزمکی کی ولا رب ولا عبس او نو لوندہ نو جلہ فی کتاب مبین مگر پہلم دا اللہ کی دی خیارا سمت لب آیات یعنی اغدانا کلوچا دا او کلوندہ دا اللہ تے پتوا قانون دا دے زمیدار چکل از مکواری او تخم غرزائی نو بدرے مرد زمیدار لارشی پٹیل آسے لگ اکنی او یو دانا راو باسی
چې کومې دانې کرلي یو نو چې هغه راوباسي داسې ګوتو کې وګوري چې د دانې اوبه اغوستي دي او که نه که اوبه یې نی اغوستي او وچوي نو زمیندار وایي پټي کې وتر نه وه او تخم میاسې خراب شه او دانې نه زرغونېږي نو هغه پټې اوبه کي او بیا یې واړئ نو هغه دانې بیا زرغونې شي زمیندار خو دانه راوباسي او بیا په ګوتو کې وګوري چې دې اوبه اغوستې دي او که نه او الله ته بغیر د کتو نه پته ده ولا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین وهو الذي يتوفاكم بالليل بل دلیل عقلی دا الله غزا ده چې قبض کوي تاسو د شپې او پوه دې پا چې کوي تاسو د ورځې او بیا پورته کوي تاسو نو فيه په دې حالت کې چې شپه ورځ راځي لیوزا جل مسمى دې پارا چې پوره شیانه ټم مقرره او بیا بده الله ته واپس کېدل تاسو دي نو خبر بګی تاسو بارا باندې چې تاسو کول وهو القاهر فوق عباده بیا دلیل عقلی دا الله زور اور دے دا پاسا دا بندگانو نا ویرسلو علیکم حفظا رالیگی بتاسو باند نگاہ بانی فرشتے حفظتا نگاہ بانی فرشتے ویرسلو علیکم حفظا رالیگی بتاسو باند نگاہ بانی فرشتے ملائک اللہ مقرر کری دی او غید انسانانو حفاظت کئی کدانے شیطانانو بتیار سے تختولی ہوا حتی اذا جاہدکم الموت تردی پوری چکل راشی استا مرگ توفدو رسولنا نلو اخلی ددنا زمانگ استازی توفدو رسولنا روح اخلی ددنا زمانگ استازی رسول جمع راڑا وهم لا یفرطون دا آیت مطلب دا دے چه فرشتہ یوان دا درو اغسطو دا پارا فرشتے گنی دی خو یوان دا چوئی ملک الموت روح اخلی دے سے مطلب ہو ملک الموت دا یو فرشتہ ندا کما فرشتہ چه اللہ و تا حکمو کی چه تور شاوروح تنوالا نو آگی تاوی ملک الموت لگا ڈی سی چاہتا ہوئی ڈی سی او سڑے نہیں ہو ہر آگا سڑی تا ڈی سی ہوئی چاہتا تو ڈی سی پر ڈیوٹائی باندے ہو لگی ڈی پی او چاہتا ہوئی ہر آگا سڑی تا ہوئی چاہتا تو ڈی پی او پر ڈیوٹائی ہو لگی دغه سے ملک الموت چاہتا ہوئی آگا فرشتے تا چاگا پا ڈیوٹائی درو اغسطو لگی نو آگی تو ملک الموت اسرائیل بیاد آگئی مشر دے ٹولو او آچ کمی ہوتا حکمو کی اوغا لارشی نو آگتے نروح والی ذکر جمع راوڑی دا توافدو رسولنا روح اہلی دنا زمانگ استازی وهم لا یفرطون او دای زیادے نکیو سو مطلب دا نا چلے گلی او بسی رود بلنوالی از بودای زی نا جوڑو اب زوی باندې ډیره مهینوا ویا اللہ دے جوڑ کے معاملہ کے دے جوڑ کے معاملہ کے چاو طالب واوریدل دشپی طالب راگے دا بائی دا کٹ دلاندی انہوں تو اچھا دا املائی کٹ تاڑا مکڑا کٹی چتو ابائی سو کی ویزم ملک الموت ما ایک بارے روگا رنزور پیج جانا روگا رنزور پیج جانا دانے چھے روگا رنزور میں پیج جانی بس ویدی یو بس رود بلنوالی وهم لا یفرطون او دای زیادے میں گئیو ثم ردو الاللہ مولا ملاق بیا با بس یشی دی اللہ تا
چه مددگار دے رشتیا اللہ لو الحکم خبردار اللہ لدے اختیار وهو اسرع الحاسبین او دا اللہ دزر حساب والا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر و پیغمبران نفذ شرف الدعا سوک دے چھ بچ گئی تاسو تیارو چھ دریابنا شرا مدد کو یغلرا پاجزا پرو باندی لانا جانا من حاضی اوائی کہ خلاص ذکر منگا دینا لنکونن من شاکرین خامغا شکر منگ شکر گزارونا قل اللہ ینجیکم منها ویا اللہ خلاصی تاسو دی مصیبتنا ومن کل کربنا دہر یو مصیبتنا ثم انتم تشرکون بیا تاسو دا اللہ سرنور صدار کوئی قل والقادر والا یبس علیکم عذابا من فوقکم بیا دلیل ویا دا اللہ قدرت والا دے پدی خبرہ چراو لگی بتاسو باندے عذاب دے پاس استاسو نا او من تحت ارجلکم یا دلان دی دخبو استاسو نا دا پانسا نا عذاب یا دخبو دلان دی عذاب سے مطلب دا پانسا نا عذاب مطلب دا ناکار حاکمان در باندې مسلط کی دلان دی دخبو نا مطلب دا ناکار نوکران ناکار اولاد در اللہ در کی او غدر تا مصیبتی ناکار شاگردان او یالبسکم شیعان یاو گردئی تاسو لگر ڈالی ویزی کبادکم باس باز او سکی باز استاستا ساتھ باز اللہ سا ڈالی ڈالی ان کی پیابل مختا کی انظر کیفا نصرف الآیات اگورا سرنگ بیانو منگا دلائل لعلهم یفقهون خام غاچر پوشی وکذر بی قومک او تکذیب کرے بدیبان نستا قوم وهو الحق او دا قرآن رشتیا دے ستا قوم تکذیب کئی او دا قرآن رشتیا کتاب دے قل لستو علیکم بوکیل و پیغمبران نی مذہب بتا سبحانی ذمہ دار لکل نبا مستقرن پاردار یو خبر یو وقت ادردو دے وصف تعلمون زرد چپو بشیتاسو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا او کلا چوینی تاغ کسان چغی ننوزی زمن پا آیاتنو کی سمطلب استحضاء کئی ٹوکی کئی قرآن پورے فارضانم نمخوارد دینا تراغی چون ننوزی دی پا بیان بلکہ وَإِمَّا يُنْسِي أَنَّكَ شَيْطَان او کہیر گستان شیطان نمکینا تا پست یاداشتا سرد قوم ظالمانونا مخ کی ترغیب ورکا پا موالات دا موحیدینو وَلَا تَدْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اس ویو چاگد اللہ یاتونو پورٹو کی کئی آئی سرا کینما دا غی سرا اوزائی کی گما فَلَا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نمکینا پس یاداشنا سرد قوم ظالماننا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابٍ مِنْ شَيْءٍ اور نشتوے پاک کسانو باندی چگئی جان ساتھی دا اللہ دا مناہیونا دا حساب دا دینس شے ولیکن ذکرہ لیکن پندور قولی لعلہم یتقون خام غاچ ریزان بچ کی دا گناہونونا کتزی او اگئی منکے دا نارواہونا نو بیا لار شاہ کے نور سرا خواہی منی کا دا غلط کارونونا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا او پریداغ گسان اتبعوا عن الکافرین کافر نظام جدا کا مسکم تو آئے نغلو و ندرک من یفجرک ناغی سمانا
نخلو وباسو منگا دخبر مجلسنا کواسم نرسی و نترکو نپریدو منگا من یفجرک آغا سوک جغستا خلاف کئی نموز کے خداو آئے او بیاد آغای سر ناستی وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا پریدا کسان چگئونی اخفل دین لرا لوبیا و بس ادوکا کے چولی دی لرا جوند دنیا او پنور کا بدے قرآن انہیں پنور کا انتم صلی نفسم بما کسبت چالاک نشی او نفس پاغبان نشی دکڑی انتم صلی اللہ تفصلا لیس لا من دون اللہ ولی ولا شفیع نبی دی نفس لرا بغیر اللہ نسوک دوست او نسو خلاص ان کے او گتا فیدیا ورگے پورا فیدیا لا یوخذ منان وابن فیدیا ورگے جانس پورا فیدیا وابن وستشی دنا یعنی قبول بنشی اولائک الذین افسروا بما کسبوا داغا کسان دی چدئی حلاک شو بسوداغ چدئی کڑی دی لون شراب من حمیم دی لبس کلوی گرم بونا صاحب دردناک فسوداغ چدئی کفر کو قل انا دو من دون اللہ وائے پیغمبرہ آرا مدد کو بغیر دا اللہ نا آرا چن فائدہ را کل شمنگلا نظر را کل شمنگلا اللہ کاللذی استوت شیاطین فی الارض پشان داغا سوڑی چپاریشان کڑی اغلق شیطانان بزمکا کے حیران سمطلب یا آلازان لارابو ہے لارابو دا گمانو چپ بانیانو باندے پیریان راجی او چپ پیریان راجی دے بھائیو دا بردارا پریوزی بیتو لئی نیاد آگئی پا گمان خبر اکڑا یا بنا بر حقیقت اکڑا لگا پیریان یجری مجرد دم بدن کے دا سے گرزی لگوی نے چھے گرزی نو آگئی رگونی ہوئی اور سڑے بے ہوشا کی نو آگئی تا اشارہ دا کاللذی استوت شیاطین فی الارض حیران لو اصحاب یدونو الى الہداتنا دلنا مرگری چرا غاڑی دلنا ہدایت تا وی راش من سرا قل انہو دا اللہ والہدا وہا یقیناً ہدایت دا اللہ انتگا ہدایت چھ بیان چھ قرآن کے وَأُمِرْنَا لِمُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ او منتا حکم شہدے چھ غاڑا کی دو رب دا مخلوقات تا وَانَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ او منتا حکم شہدے چھپا بندی ہو گئی نموزہوی ارے گئی دا اللہ نا او دا اللہ غزاد دے چگتا و پورتا کرشئیو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دا اللہ غزاد دے چھپیدا گڑی اسوان زمکی دے پار دخکارا کن دا حق وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ او پاک عرض باندی چوئی کن موجود چا قیامت فیکون چیو قیامت وینادا اللہ و رشتیا ولو الملک دی اللہ لدے اختیار یوم ینفخ فی الصور دا یوم ظرف نلے دا بزاید مفعول کے واقع دے کتے ظرف کے نسمت دا قیامت پر دے اختیار دے اس نشتے ندا مانا ندا ولو الملک دی اللہ لدے اختیار دے دا غورا دے شپوک والی مشبے لائی کے پوہ دے پپٹ بخکارا دا اللہ دے حکمت والا خبردار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اس دلیل نقلی پہ اثبات توحید اپا طول صورت کے ادلاک لیے دی صرف دائیو دلیل نقلی دے پواقید ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ کلا جو ابراہیم علیہ السلام بالپلار آزارتا مورخین تاروخ ذکر گئی یعنی تاروخ آزار پا دوارو مشہورو
اتتخذوا اصناما آلهة آنی تجوسی دا بندگان مددگاران اصنام جمع صنم او صنم الملل و میل کی شارستانی مانا کئی اگا جوسا چه دا نیک بندہ بے جوڑا کرے وا انی اراکا زوینما تاستا قوم لرا پا گمراہ خیارا کی وکذالکا نوری ابراہیم دارنگی خودلو منگا ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض سلطنت داسمانو دزمکو او دیر پارا چشی دے یقین کون گنا فلما جنہ علیہ اللیل کلچ تیارشو بدبان شپا جیم نون کے معنی دا پٹوالی لگا ڈال تا میجان ہوئی تو کم چھ پتورا گزار کے او اگر ڈال زانتا سے مخی تاونی نو آگئی تا میجان ہوئی لگا آگا سارے دا توری دا گزار نا بچ کئی پختو کیوں جنائے تا جنائے ہوئی لگا جنائے دا سارو دا کاتونا پٹائی نو پا پردہ کی جنائے واتا ہوئی جن تا جن ہوئی تیری تا جن واتا زکا ہوئی جدا دستر کو نا پٹی فلما جنہ لیل لیلونو کلا چتیارشو بدبان شپا ویدی دستوری و ابراہیم علیہ السلام دا ربی آیا دا زمان رب کی دیشی حمزہ استفام معذوف علا دا ربی فلما فلانو کلا چھ پریوتو و ابراہیم علیہ السلام نخواخو مز پریوتون کی پچاچ فناو زوال راجی نو آسنگ رب کے دیشی ذکوئی اندری وادی مرتو بی دلیل اندری وادی مرتو بی دلیل لاوی بن آفلی گوچو خلیل دین بکار کے بی دلیل مگر زا سنجھ ابراہیم علیہ السلام ویلیو نخوا خوما پریوتون کی چھ بیا فناو زوال در باند راضی فلما رال قمر بازغانو کلی چوری دس پمالا پڑکیتون کے وی آدھا زمارب کی دیشی نو کلا چھ پریوتانوے لائلم یادنی ربی ککلک نکی مالا زمارب شماز وقوم گمراہانونا فلما را شمس بازغتانو کلا چوری دن ورنو پڑکیتون کے وی آدھا زمارب کی دیشی ہاذا اکبر داغلوی رب دستاسو فلما فلدنو کلا چھ پریوتو و ابراہیم علیہ السلام وازما قوما انی بری مما تشرکون زبیزار ما داغنا چھتاو شرکان کوئی دا اللہ سرا یرو اتاسو خلقو تا مشرکان وائی کنا دا فتوی ملگوئی و ابراہیم علیہ السلام ہوئی پلار تا ہوئی قوم تا ہوئی انی بری مما تشرکون یہ روئی لگ پہ حکمت ہوا ہے وازتی پہ حکمت ہوا ہے انی بری مما تشرکون زب ازار مد آغنا ستاسو خکارو کوئی شابہ سے انی وجاد وجیا للذی ما غاڑی خود غاڑا غزاتا چھ پیدا گرن کے واسوانو دزمکو اولار بتو ہی دوماتو ان کے مشرکلا اور نعمت مشرکینونا وحاجو قومو جگڑو گرد سرا قوم دو پتوحید کے نو ابراہیم علیہ السلام تاسو جگڑ کوئی ما سرا پتوحید دا اللہ کے وقت حدان اور تائی سرا مضبوط کرے گا اللہ مالرا اور زن نے ارے گمدا غنا شتاو شرک کوئی دا اللہ سرا الا یشاء ربی شیعہ مگر چکو غشید رب زمان سے شیع وسع ربی کل شیئن علما رسد لے رب زمان شید بیدبار دیلم افلا تذکرون وتاسو پناخ لئی وکیفا خافو سرنگی بویاری گمسا ما اشرکتم نسزاد آغا چانا چتاو شرک کوئی دا اللہ سرا
او تاسو نو ارگئی چه تاسو شرک کوئی دا اللہ سرا آغا چنو ارا لگلے اللہ پاگی باندی تاسو تا دلیل شرک باندی خو اسم دلیل نشتا صفت موضحات شرک باندی اسم دلیل نشتا لگا سورہ آراف کے بومرازی یو یایم آیات کے اور سورہ یوسف کے سالو اختم آیات کے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ نو کم ایو دو دعاو ڈرنا لائق دا بچ کی دو لائق دا امن دا موحیدین او کنا دا مشرکین ان کنتم تعلمون که تاسو پوئی گئی آیا کسان چگئی ایمان راڑے او گڑ وڑ نگئی ایمان لرد ظلم سرا ظلم شرک اولائک لهم الامنو دغ کسان چیزی دی لرد آمنو دی بسم اللہ مندن کی دی و تلک حجتنا او دا زمانگا دلیلو شوارکر منگا دل ابراہیم علیہ السلام تا خلاف دا قوم دا پورتاکر منگا درجی چاچ زمان خوشی ان ربک حکیم علیم یقینا رفستار حکمت والا پوا وحبنا لہو اسحاق و یعقوب اس گنا انبیاء علیہ السلام تقریباً اطلس انبیاء ذکر گئی سٹول اللہ تا محتاجو وباخ منگا دتا اسحاق و یعقوب او ہر یو لمن توفیق ورکڑے حدے نا توفیق ورکڑے منگا ذکر انبیاء کو وقتاً پسم اللہ روانو کلن آدینا ونوحن آدینا من قبلو انوح علیہ السلام لا توفیق ورکڑے منگا مخی او دا اولاد دنو داود و سلیمان ایوب یوسف موسیٰ و حارون وکذالک نزل محسنین دارنگی بدلا ورکو منگا نیکانو تا وزکریہ و یحییٰ اور زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام کل من صالحین طول نیکاننا اور اسماعیل علیہ السلام الیسعہ علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام وکلن فضلنا للعالمین اور طول غرکڑی منگا پا مخلوقات دخبل زمانے باندے العالمین مراد دوئی زمانے خلقو شدائم بیان میں بخبل زمانہ کے پار چابان دے غرکڑی ہو وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ دپلارانو دینا دا اولاد دینا دا رنو دینا وَاتَّبَيْنَا وَرَكْرِ مُنگا دیلرا وَعَدَيْنَا مِلَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او توفیق ورکر منگا دیلرا پترد لارنی باندے ذالک حد اللہ دا بیان توحید ذالک اشارہ بیان توحید تا یا ذالکہ اشارہ دی جگل دا مشرکین ہوتا ذالکہ دا جگل دا مشرکین سرا توفیق دا اللہ دے یادی بھی من یشاء من عبادے توفیق ورگئی بدے سرا چاہتے چکو غشید بندگان دا اللہ نا نوز اٹھالا فیصلہ کئی وَلَوْ أَشْرَكُوا قَدِ انبیاء شرک کرے برباد سے بود دینا ما کانو یعملون عمل چدئی کو غیلرا کہ شرک کرے اللہ ویدہ انبیاء عمل من نقبلو نو چدئی ابراہیم علیہ السلام عمل نقبلی دے اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام نقبلی نو ستاب ایکم زی قبول کی جتا شرک ہے یرا ویجی مشرک بسی مسکی کنا داغ خپل مزنکی کی نستاب اور بسی سوشی اولائک اللذین آتیناہم الکتاب داغ کسان نیچو ورکڑے منگا دیگر کتاب والحکمہ پوہ والنبوتا پیغمبری نکا کفرو کی بدی باند دا کسان مکی والا فقد وکلنا بها قوما نتائی سر تیار کری منگا بدی باندی او قوم علیسو بیا بکافرین چنوی بدی باندی منکر کتاسو نمانی اللہ بنور خلق پیدا کی غیب امنی
اولئک الذین هدى الله دا کسان دي چې الله ول توفیق ورکړي فبهداه مقتدی نو په طریقه یې روان شه او ورته وانه غواړم تاسو نه په دې باندې څه اجر زه واز نه غواړم اجر نه غواړم ان هو الا ذکر للعالمین دا مگر باندې پار د مخلوقات په بیان د مسلې با اجر نه غواړي په بیان د قرآن با اجر د خلکو نه نه غواړي د دې وجنه حضرت مجدد وایي تدریس و افتاء وقت نافعا کہ خالصا لوجه اللہ باشد تدریس و افتاء میں وقت کی فائدہ اور کئی چھ خالص دا اللہ دا رضا دا پاری امام نصفی پدیزہ ذکر کئی وَيْفِي دلیل علی ان اخذ الاجرت علی تعلیم القرآن لا يجوزو پدی آیت کے دلیل لے چه اجرت پا تعلیم نا قرآن باندا جائز نده هده بوئی راوی چه ختم لور شو ختم باو کی جیب کے با پیسے واچھئیو تراؤ کے با ختمو کی نو پا یو جوڑا کپڑو باندے غطول خرسی کی پا لگو پیسو باندے غطول خرس کی قل لا سالکم علی اجرا و پیغمبران غوڑم تاسونا بدی بند ساجر او نهدا قرآن مگر پند پارد مخلوقات وما قدر اللہ قدر دی تعظیم نکدا اللہ پورا تعظیم کلا چه دیوی نورا لگرے اللہ پیو بند بند سشے وہ چارا لگرے کتاب آگا شرات لگڑی باغی باندی موسیٰ علیہ السلام شرنا وائی داتو پارد خلقو تجلونو کراتو ایسا گرزوی تاسو دیلو ٹوٹی ٹوٹی او سنگے ٹوٹی کوئی تُغدونا سرگندوی دینا دا مطلب سیزونا و تُغدونا کسیرا پٹاوی تاسو دیر اللہ دا مطلب ستا دنیا مطلبی نوغوائی او چه دنیا نہیں نو اگا پٹھے وَأُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ اخود لشو تاسو تا چن پوئی تاسو پاگے انستاسو مشران قل اللہ داغا من انزل الكتاب قل اللہ داغی جواب اللہ را لے گلے بیا پریوے لرا پسرگسو دائی گہرانو پریشان لوگی کون کی پریوے لرا فی خوزم یلابون پابسود دائی گلوبی کون کی وہادا کتاب انزل اللہ اس ترغیب ورگئی قرآن کریم تا اور صداقت قرآن دا کتاب را لے گلے منگا دلا دا خیر نڈا کتاب تصدیق کون گے دا اچمک یہ دینو ولی تنظر ام القرآن دیر پارا چوی رحمکی والا ومن حولها او چار چاپیر طول دنیا حولها چاپیر مکینا مرا طول دنیا گسان چگئی ایمان راڑی پا قیامت یومنو نبی نو ایمان راڑی پا دی قرآن باندے وهم علا صلاة محافظون او دائی دی پخلو مزنو نگاہ بانی کون کی او سوک زیاد ظالم دیدا غچانا چی جوڑ کل پا اللہ باندے دروغ یا ویوی چوائی شویدہ ماتا او وائی نی شویدہ دیشی او چاچوی زردے چیز بہوا ما پشاند آگی چرالی گری دی اللہ ولو ترائد الظالمون فی غمرات الموت او کوئی نتر کلا چی ظالمان فی غمرات الموت فسختو دمر کی او ملائک اگدہ انگی لاسون لردیتا ورطوئی اخرجو انفسکم ابا سیساونا الیوم تجزون عذاب الہون دا ساتھ سزا در کل شی تاسولا سزا در ذلت نند ذلت سزا تودری گئی بما کنتم بسودا آگی چوئی تاسوی پا اللہ باندے نامناسب وکنتم ان آیاتی تستکبرون وی تاسو دا آیاتون دا اللہ نے زان غٹ گنون کی زان در تبت خارد چه قرآن تاکینی
زبا طالبانو سره ناسته ما زبا دای سره ناسته ما زما او دای په مقام کې ډیر فرق دی ځان به غټ غاڼه ولقد جئتمونا فرادا تاکی سرا را لیتا سمنگتا فرادا دو معنی دی خیال کوئی یو مانا پتائی سرا را لیتا سمنگتا فرادا مانا سے ولقد جئتمونا فرادا تاکی سرا را لیتا سمنگتا فرادا تشتور دمالنا یواز دمالنا تاکو مال گٹلے چرابن بکار راجی مال درنا دنیا کے پادش اوتت نرالے نمانا دا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا تاکی سرار را لیتا سمنگتا فرادن یوازی دا مال دولتنا مال دولت دنیا کے پادش اوتت یوازی قبر ترالے نمانا فرادا یوازی دا مالنا او دا دی معنی تایید کما خلقناکم اول مرہ لگا چھ پیدا کری منگا تاسو والزال و ترکتم ما خولناکم اپری خودل تاسو دنیا کے آغا مال دولت چھ من تاسو لدر کرو ورا ظہورکم رسول شاگانونا تاکو دنیا کے مال پری خودل یا دویم معنی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا تاکی سرا را لیتا سمنگتا فرادن یوازد مددگارانونا اگا مددگارانم سشو اغنی نشتے یواز را لی حتاب امادت لمن نیولیا او ددیما کما خلقناکم اول مرہ اس یوازد مددگاراننا ددی تایید رسو رازی وما نرى معكم شفاعكم الذين او نو منگا تاسو سرا حضر برائی خواندان ستاسو اگا کسان چستاسو بی گمانو انہم فیکم شرکا شدی تاسو کی صداران لقد تقطع بینکم تاکیک سرا تسرس شیپمین ستاسو کی من محبت وظلانکم ما کنتم تظلمون اروش استاسونا آغا چستاسو کی گمانو تاخوی دا یو دی تاخوی دا پیر دے دا مورید دے پیو بلزان وجنی بیا با دیو بل دشمنان چی انہا اللہ فالق الحب والنوا یقیناً اللہ اشلہوں گے تو دانے و دا ڈوکی دے اور بیا دلیل اکلی یخرج الحیہ من المیت پیدا کئی جواندے دا مرنا او پیدا کئی مرد جواندینا یعنی معاہد دا مشرکنا او مشرک دا معاہدنا ذالکم اللہ دی صفت دنوالد اللہ فانا توفقون نکم طرف توارو لے شوئی شلون کے دے سبا دے وجال اللیل سکنا گذر اشبات زائد اتمینان سکنن محل سکون زائد سکون والشمس والقمر نرسم ما حسبانا روان دی بخبل اندازہ ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غالب و بادشاہ دا قرآ غیل اندازہ خود دا سفرمائے بخبل ٹیم روان دا نور بخبل ٹیم روان دے خبل زائد ازی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ دا اللہ غزار دے چکر ذوری استاد پارستوری لِتَحْتَدُو بِهَا دے پارا چلار اموئی پا دے باندے پتیارو دو چو دریاب کے قرآن دستور و فائدہ ذکر کرا یو فائدے دادا چا اللہ پہ درد اللہ رخی پستور و باندے پستور و باندے دا زان لا علم دے چه پستورو باندے لارے سنگا معلومی گی پخوانو خلقو اگئی و پستورو باندے لار معلومولا او بات یاد دی زوڑو کے اما جمعی کے روجے یخ یخنیوا جمعی نا اوڑی ترالے اوڑی نا بیا جمعی تلالے اور بیا روانی دی جمعی تا
نو جمع و ډیره یخني وه او هغه زمانه کې ګړای نه وې موږ سره په سکول کې په کلاس کې یو هلک و هغه له پلار ګړای راوړې وه نو موږ به تپوس کو څه ټایم دی ځکه ګړای چاته وې نو پېشمني له چې پاسېدله نو بهر به راووتل ستورو ته به یې وکتل وی به تلي پیرونه هغه دي هغه ځای ته راغلي د پېشمني ټایم دی بانک ته ټایم شته پېشمنۍ به وشو موږ ماشومانو زموږ والده بهر به راووته او به یې کتل وی به تلي پیرونه هغه ځای ته رارسېدلي پاسه یې پېشمنۍ دی نو موږ به پېشمنۍ وکړو تلي پیرونه به یې ورته وي دارنګې څه ستوري داسې چې په ځای ولاړي څه ستوري داسې چې هغه ګرځي چاپېره او څه ستوري داسې چې په هغې لار معلومیږي شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي وی په لومړي ځل چې زه حج له تلمه د کلکتې نه موږ جهاز کې کېناستو روان شو نو د اوبو جهاز و او په هغې کې موږ تلو حج له وی ما د کپتان نه تپوس وکړ چې یاره تاسو خو د ورځې خوار څه چي خو د شپې په دې سمندر کې خو اوچه هم نه ښکاري نو تاسو دا لار څنګه معلوم وي وی هغه ما ته وایي چې موږ ته د شپې ډېره اسانه د ورځې ګرانه ځکه د شپې موږ په ستورو باندې لار معلوموو ستوري الله دې له پیدا کړي لتهتدوا بها دې لپاره چې په دې باندې لار ومومئ د ستورو فائدې قرآن کریم ذکر کوي دې له الله پیدا کړي چې لار پې ومومئ او سوره ملک وګورئ اتم آیات نو هلته څه وایي سوره ملک آیت نمبر 8 اتم نو هلته بله فائدہ ذکر کوي چې ستوري الله سلا پیدا کړي دي اتم آیات سوره ملک کې پنځم آیات 5 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ تحقیق ذرا خسته کړی موږ اسمان نږدې په ډیوو باندې وجعلناها رجوما للشیاطین او ګرځولي موږ دې لاره رجوما للشیاطین د پاره د ویشتو د شیطانانو چې شیطانان بیولي دې له پیدا کړي یو فائدې هلته ذکر کړه چې ما دې له پیدا کړي لتهتدوا بها دې لپاره چې لار ومومئ په دې باندې او دویمه فائدې دلته ذکر کړه سوره ملک کې وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ خسته کړی موږ اسمان نږدې په ډیوو باندې اسمان یې په خسته کړی دی او درېیمه فائده وجعلناها رجوما للشیاطین ګرځولي موږ د ستورو لره د پاره د ویشتو د شیطانانو وجعلناها رجوما للشیاطین ګرځولي موږ دې لره د پاره د ویشتو د شیطانانو چې شیطان اسمان ته ځي نو ملائکې ولي په دی باندې دارنګه سوره نحل آیت نمبر 16 14 وګورئ هلته هم وایي سوره نحل آیت نمبر 16 14 وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون ستور باندې دی لار مومي ستوري الله دې له پیدا کړي دي وبالنجم هم يهتدون ستور باندې دی لار مومي
دارنگی سورہ حجر آیت نمبر 16 گو رئی شپاڑسما سورہ حجر شپاڑسم آیات سوارلسم سپارا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. نو دا درې فائدې قرآن ذکر کړي. یو دا چې ستوري مې دیلا پیدا کړي چې تاسو په لار ومومئ. دویم ستوري مې دیلا پیدا کړي چې اسمان مې په ښایسته کړی دی. دریم ستوري مې دیلا پیدا کړي دي چې شیطانان پې ولئ. څلورمه فائده یې دا نه ده ذکر کړې چې ستوري مې دیلا پیدا کړي چې قسمت به معلوم وي. راشه وی قسمت الله معلومه ادا نجومی دی او قسمت معلومه یې. د قسمت د معلومون هغې ذکر نشته. نو که هغه فائده وی نو هغه به الله ذکر کړې وه. شیخ القرآن وی پېښور کې یوه ورځ د های کوټ څخه را روان ومه، غرمه وه، ګرمي وه. یو نجومي ناست دی او نجومي علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي دي چې همیشه د ذلت په ځای کې ناست دي. یا به د دیوال غاړې ته به څادر خور کړی، یا به اوس خان اټای کې ناست دي، یا به چرته کې اوس خان تخ باندې ناست دي، خو سم ځای د ده نه دی ناست دی چې د سم دفتر نه یې. نو زه را روان ومه، یو نجومي ناست دی، څادر یې خور کړی او نجومی سی یو چنچنا ورسوی هغه د لوګي تسمه کړی. نو په لفافو کې ورته دانې بند کړي. نو چې هغه راپرېږدي نو په یو لفافه ټونګه ووایي. نو دی راوالي وایي دا ستا قسمت دی. نو کاغذ ته نه راوالي تا ته وایي تا ته وګوري. نو چې هلکې وایي امتحان دې ورکړی او نمبر به د خیر راشي. نو دی وایي خو او کنه امتحان خو مې ورکړی. ورته وایي هلکه یو ځای کې د کوژدنې اراده وه، دغه ځای ښه دی، کار به دې وشي. دی وایي او کنه. نو ورته وایي هلکه د بهر تلو د اراده وه، خو هغه کار به دې وشي، لږ محنت وکړه. نو دی وایي او کنه دوبۍ ته روان یم. نو هغه سړي ته ګوري، نو چنچړې ساتلي په یو څو لفافو کې د ټولې دنیا قسمت دي. نو شیخ القرآن وایي زه راتلمه، یو نجومي ناست دی، وایي ما ته وایي چې راشه چې قسمت دله وګورم. ما ځان ناغرضه کړ، وایي چې راشه خپل قسمت وګوره بیا به ارمان کې. ما چار چاپېره وکتل څو خوشتی نه کنه. ځکه که چا ولیدم وایي چې وګوره خپله قسمت ګورې، موږ ته وایي چې مه ګورئ. وی زه رالمه نجومي څخه کېناستم، ما قسمت به راله په څو ګورې؟ وی په څلوره دی. هغه زمانه کې چوني وه. وی ما چې نه په څلوره نه، زه به 1 روپۍ درکوم، خو چې زه درته سوام هغه به راله قسمت معلومې. وی بلکل بېغمه شه. وی ما ورته وی چې ته خپل قسمت وګوره چې په دې نور به تر څه وخته ناست دی په دې ګرمۍ کې. وی سړی پوه شه چې دا خو یو څوک ملا دی. ما ته خپل قسمت وګوره چې په دې نور به ته تر څه وخته ناست دی، بیا به زما هغه وګورې. وی دې ما ته چې پسه مولیانو کار نه دی، خوا کې لخته پرته وه. یو ما هغې ته لاس کړ چې 2 ډبه مې ورکړ، دی مخکې زه ورپسې. ما که تا ته خپل قسمت معلوم نو تا به ما له اواز راکړو، کتابونه یې په ځای پاتې شو. دا راشه قسمت د الله ګوره، ما هدا نجومي دی او قسمت معلوموي او
دار مراد معلومه یو دا کئی یو دا کئی ادا خلق دوکا کئی چوڑیاگانی کورونو تزی آخذے قسمت دا اللہ معلوم ہم نو خودو تاوی راشا چی قسمت دا اللہ گورما خور اللہ سرا دیکھوا کا نو دا والا لاسو گوری ورطاوی اولو گوری چی کور کے نور خزشتے کنا ورطاوی خور خاون سر دی دیر امین دا خواہ در تخنق گوری داو یاو کنا دیکھ آرہ کدا خاون تا خوصائی نو بیاو تاوی ټول ورځ په کارونو مړه شي خو څوک یې نه مني دا وایي د سهار نه مېړه وچاوده لوښي ما وینځل جارو ما وواله اول مې جارو راواغسته بیا مې تیلي برابر کړ بیا مې وتړله بیا مې راواغسته بیا مې جارو وواله یو کار نه څلور جوړ کړي ټول ورځ کارونه وکړي او څوک یې نه مني نو بیا وایي خورې نوری اوچاته ناستی او تملاشه او دا غی صفت کی گی استانی کی دا وی آو کنا قسمت رالا صحیح کو تا و اندازر منڈا کی نوچا بالخ پا اوچار گیا یا تولائے پا ول کے صحیح کی پیسے اگر آوالی ہاں داوالا مالا دی قسمتو کو تا و قسمت پا دی معلومی گی ستوری اللہ قسمت لنو پیدا کری تا پہ قسمتو نا معلوم ہو چستا سیارہ فلانا دا و سیارہ فلانا دا تدبروا بالنجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یشاء تپستور بانی قسمت معلوم ہے او تا تپتا نشتا چراب دستور چس غاڑی اگر کئی پستور قسمتون نے معلومی گی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ دا اللہ ذات دے چی گردولی استاو دے پارستوری پیدا کری استاو دے پارستوری دے پارا چی لارو موئی پا دے باندے پتیارو دو چاو دریاب کی تاکی سر آواز اکر منگا دلائل دے پارا دا قوم چی غی پوئی گی وَهُوَ الَّذِي أَنشَاكُمْ دا اللہ ذات دے چی پیدا کری تاسو دا نفس اونا نفس یعنی آدم علیہ السلام یاد جنسی اونا فمستقرن و مستودعون خیال کوئی فمستقرن لچان دے اسے دلی پا دنیا کی فمستقرن لچان دے اسے دلی پا گیڑا دے مور کی ومستودعون او بیا امانت کی خودلی پا دنیا کی مور پا گیڑا کی دے لگ وقت تیر کر اب یا دنیا ترالے یا دیم مانا فمستقرن لکسان دے اسے دلی پا دنیا کے ومستودعون بیا امانت کی خودلی پا قبر کے یا دیم مانا فمستقرن لکسان دے اسے دلی پا قبر کے ومستودعون بیا امانت کی خودلی پا میدان دا قیامت کے پتائی سر آواز اکر منگا دلائل دا پارا دا قوم چغی پوئی گی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً دا اللہ ذات دے چرا لگی دے برن باران نو باسو منگا بدی باندے دے گیا گانو دا ہر سننا کل شے دار قسم فاخرنا منو حضران نو باسو منگا دینا شنا و باسو منگا دینا حبا متراکبا دانی سوری دے یو دے بل پاسا وگی کی یو دانا دا بل پاسا ڈاڑے والی او روانی نو یو دانی پا بل ڈاڑا والی او بل پا بل متراکبن یو بل پاسا سوری ومن النخل گجرنا من طلعات غنچکون ناغنا قنوان دانیتون وگی دی نزدی او باغونا دا انگلونا دا زیتون او دا انار یو شان دی پرنگی نو دی یو شان خوان کے غیر متشابه نو دی یو شان خوان کے اگورائی میں او دیتا کلچ میں وونیو پاکا کی یقیناً دی کی دلائل دی دا پار دا قوم چغی ایمان راڑی وجالو للہ شرکاء الجن اسرات کئی پاگا مشرکین بالجن اگر دول دی اللہ لرا حصداران پیریانونا
وخلقهم حالانکہ اللہ پیدا کری دی وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم او جوڑ کدی اللہ لرا زامن علون بید علمنا بید دلیلنا چوئی پیریان دا اللہ زامن دی ملائک دا اللہ علون دی سبحانه پاک دے اللہ وتعالی اما صفون اچھت دے داغنا چلیکم صفتون دا اللہ ویو بدیو سماوات والارض ناشنا پیدا گونگے دا سوانو دزمکو دے انا یکون لہو ولد چرتا کی دیشی اللہ لہو نائب ولم تکن لہو صاحبہ او نشتر اللہ لہو بی بی یا ولد زیے نوچے بی بی نشتر زیے دا کمزان راغے یا ولد مانا نائب نو زیاد ضرورت خو بی بی تا ہو چی بی بی نشتے نو نائب دا کمزان نواغے وخلقا کل شہن پیدا کردے عرشے وہو بکل شہن علیم او دا اللہ دے پارشی باندے پوا ذالکم اللہ ربکم دی صفتنو اللہ دستاس رب لا الہ الا ہو نشتے آج سر گونگے بغیر دے اللہ نا پیدا گونگے دا عرشی دے دا عبادتو کئی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ او دا اللہ دے پارشی باندی ذمہ دار لا تدرکو الابصار احاطہ نشی گلے پا اللہ باندی استرگے چا اللہ محاط شی او نظر پہ احاطہ کی وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ او دا اللہ احاطہ گئی بسترگو وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ او دا اللہ دے بارک بینو خبردار قد جاءكم بصائر من ربكم تاکہ سرا راغد والتحت دلائل دو طرف درب ستاسونا فمن ابصرا یعنی فمن تعقلا چاچ زان پوگو فلی نفسی نزان لے دے فائدہ او سوک چلون شد دینا فعلیا نو سزائی دا پدو وما نالیکم بحفیظ او نیمز پتاسو باند نگاہ بان وکذالک نصرف الآیات دارنگی بیانو من بیا بیا دلائل دو وحدانیت ولیقولو درستا دل پارا چوائی دی دا بلا قبا سلورما لیقولو درستا مانا ممن تعلمتا دے پارا چوئی درستا دے چاند دا مسلس دا کری دا دے چاند ویل دا تا تباوی استاذ دے سوک دے تفصیل بازبی آرستو کما دوما مانا وَلِيَقُولُوا درستا احوال سابقین نمانا دا دے پارا چوئی لستی دی احوال پخوانو مرا دا پخوانو کسائی مسائی وائنو چاہتا سبق خو دیو نوے خدا دا پخوانو کسائی وائنو وَلِيَقُولُوا درستا یعنی درستا احوال سابقین دے پارا چوئی لستی دی احوال پخوانو مرا پخوانو خبر کینو وَلِيَقُولُوا درستا دے پارا چوائی او درم مانا درستا مانا زڑا دکڑا دا مسئلہ وَلِيَقُولُوا درست زڑی دوتاوئی دے پارا چوائی زڑا دکڑا دا مسئلہ مرارو دا مسئلہ کے استابلا مسئلہ نداز دا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ او خامغا بیانو منگ دیلا دے پار دا قوم چگئی پوئیگی اتبع ما ہوئی ایلیکا من ربک چلے تاتوئی دے چاند دیویلی دا زمان استاد وای پریدا زجدار تا سوام اغواورا اتبع ما ہوئی ایلیکا من ربک تابیشا داوی چوائی کولشی تاتا دے طرف در ابستانا لا الہ الا ہو نشتے آج سر گونگے بغیر دی اللہ نا او مخوارو دا مشرکینو نا اگا خواہ دا اللہ پسور باندی ایمان نو دائی با شرک نو کرے او ندائی گردر منگا تالا پدائی باندی نگاہ بان او ندائی پدائی باندی ذمہ دار
وچتکالا دعوائے وآرض عن المشرکین تے بھئی ماتا دے مشرک ہوئے مشرک با تے یا مشرک با دے پلاری یا مشرک با دے نیکی دے با کانزل شروع کی نو تبا سکے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کانزل مگویا کسانتا چھدائی را مدد گئی بغیر اللہ نا فَيَسُبُّ اللَّهَ دون بغیر علمین زکدائیوا کانزلو کیا اللہ تا دو وجہ دشمنا دنا پویائنا دارنگی خیستا کرے منگا ہر امت تا عمل دائیو ثم الى ربهم مرجعون بیا رب دئی تا واپس کے دل دئی دی نو خبر بکی دئی پاچ دئی کول واقسموا باللہ جہد ایمانیم قسمونا ہوئی دئی پا اللہ پاک قسمونا لائن جاتم آیتن کراغ دئی تا موجزہ راغ دئی تا دلیل لیؤمنن بہا نو ایمان براڑی پا دی قسم خور کہ من تا معجزہ رالا دلیل راگے من با پی ایمان راڑو قل انما الآیات عند اللہ وآیا معجزی دا اللہ سخدی وما یشرکم وما یشرکم انا اذا جات لا یومنون یا ما نافیہ دے نمانا دا وما یشرکم نہیں ای پویا تاسو انا اذا جات لا یومنون انا اذا جات انا پمانا دلاللہ لاللہ اذا جات لا یومنون شاید چرا موجزے کل راشی نو بیام دا ایمان نراڑی دائی وہ تاستا موجزے رارا تاستا پتہ نیشتے کدا موجزے راشی بیام دا ایمان نراڑی دو ممانا انا پخفلا مانا وما یشرکم نئی پو اتاسو پا ایمان دائی باندے مفعول معذوف دے وما یشرکم ایمانم نئی پو اتاسو دائی پا ایمان ستوا دائی پا ایمان راڑی انا اذا جات لا یومنون انا مقصور الامزہ دے انا اذا جات لا یومنون یقیناً معجزی چکل راشی بیام دا ایمان نراڑی تا تا پتہ نیشتے توا دائی و ایمان راڑی کہ معجزی راشی بیام ایمان نراڑی یا ما استفامیہ وما یشرکم سشدے چھپو اکڑائی تاثرہ پہ ایمان دا دائیو چھتوائی معجزی راڑ دائی با ایمان راڑی نو سشدے چھپو اکڑائی تاثرہ پہ ایمان دا دائیو انا اذا جات لا یومنون یقیناً دا معجزی چکل راشی دا ایمان نراڑی یا سالورم امانا لا زائد دے لا یومنون کی نمانا دا وما یشرکم انا اذا جات یؤمنون وما یشرکم عدم ایمانہم سشوے چھپوئے گئی تاسو لرا پادم ایمان دائیو چھتوارو موجزی وطم پیش کو دی اسم ایمان نراڑی نتاتا سپاتا دا انا اذا جات یؤمنون لا زائدو دا موجزی چکل راشی نو دائی با ایمان راڑی نو تولو آئی چا موجزی وطم پیش کو اسم ایمان نراڑی نو یا مائی صفانیہ یا مائی نافیہ او مفعول ثانی معذوف دے ایمانہم یا عدم ایمانہم انا یا پخپلا مانا یا مقصور الحمزہ انا او لا یا زائد دے یا اصلی ونقلب افدتهم مڑو منگا ظلون دائیو وابصارو مسترگ دائیو کما لم یؤمنو بی اول مرہ دو وجد آغینا شدائی ایمان نظر آوڑے پا دیبان دے اول زل او پریدو دائی لرا پا سرکشو دائی کی حیران و پریشانا ولو اننا نزلنا الیم الملائکہ کمنگر آوڑی گزیت ملائکہ
او خبرې وکړي دی سره مړي پورته کړو موږ په دی باندې هر یو شی مخامخ ما کانو لیؤمنون ندی دی چې ایمان راړي څه مطلب که ملائک راشي او دی ته وایي چې ایمان راړئ بیا هم دی نه راړي که مړي راپاسي او دی ته وایي چې ایمان راړئ بیا هم دی نه راړي که د ځمکې هر یو شی موږ راپورته کړو او غي ورته وایي ایمان راړئ بیا هم د ایمان نه راړي الا یشاء الله مگر چې خوښ دی الله ولکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر دی جاهلان وكذلك جعلنا لكل نبي پنځم عقبه دارنګه ګرځولي منګه د پارا دار یو نبی ادوان شاطین سوال جن دشمنان شیطانان بنیانو پیریانو نا یوهی بعضو ملا بعضن وی پمانا دو وسوسه جای بعضی وی بعضو تا وی پمانا د لګلو د جبرئیل امین وی پمانا د حکم و اوحى ربک الى النحل حکم کرے استارب مچایتا وی پمانا د وسوسه لگا دلتا یوحی بعضو ملا بعضن وسوسه جای بعضی وی بعضو تا زخرف القول غرورا ملما خبر دو کی زخرف چی گیلٹ او رنگ والا زسرو ورکی حاصل شی یوی رنگ والا بل ورکی زخرف القول غرورا ملما خبر دو کی خلق با دو کا کئیو ای با یو شان خبره دی بتنا بل شان جوڑی تفصیل بیزه انشاءاللہ سبا کوما یوی بعضو ملا بعضن وسوسه جای بعض دی بعضو تا زخرف القول غرورا ملما خبر دو کی ولو شاء ربک خود ربستا دی ودا کار نکڑے بزور اللہ بچا ایمان نراڑی فذرهم وما یفترون نو پری لرا وانا درو چدی جوڑی اغیلا ولی تسغا الی فیت اللذین یا موصولہ دے یا مصدریہ دے فذرهم وما یفترون نو پری لرا وانا درو چدی جوڑی اغیلا یا فذرهم وما یفترون مصدریہ پری لرا سرد درو خود دیو ولی تسغا الی فیت اللذین او وقت بکی دی تجلون دا کسانو چغی ایمان نراڑی پا آخرت او وقت بکی دیلا ولی اکترفو ما مکترفون او جوڑ بکی دی آغا دروغو چه دی جوڑ انکی بھی اغیلا یو با پاسی پتا بل دروغو فتوہ کئی بل با پاسی زمامخ کے داویلیو بل بپاسی کتاب کی دالی کلی افا غیر اللہ ابتغی کما نو عبیدہ اللہ نا انٹو مز بل فیصلہ کونے داستا تقریر دی اخیری وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا او دا اللہ غزات دے شرع لے گلے تاستا کتاب مفصلا واضح پو اصول دی ایمان کی مفصلا نو بیا ما مانا کے اشکال حل کر واضح پو اصول دی ایمان کی لگا کسوک درتا ہوئی چالکا دی اصول فقہ والاو خو مفصلہ مجمل تقسیم کرے او دل دیکھو اللہ ہوئی هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلہ مجمل خو بکنے دے ویلے نو ما مانا کے اشکال لرے کو چاہ مفصلہ مجمل لرے مراد مانا دا والذی انزل الیکم الکتاب دا اللہ ذات دے چرا لے گلے تاوتا کتاب مفصلا واضح اصول دی ایمان کے والذین آتیناهم الکتاب آگا سانے چورکڑے منگا دے لرے کتاب پی جمعی غیی انہو منزل من ربک چدارا لے گلے شوی طرف ربستان پرشتیا فلا تکونن من الممترین نمکے گا تو شک انگونا نزول عذاب کی پدائی
وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا پورا شو گونا در افستا در اشتیار در انصاف لا مبدل لکلمات نشتر بدل ان کے حکم دا اللہ رب السوک سورہ یونس کے سالوش کے تبعات کی ہوئی لا تبدیل لکلمات اللہ دارنگی سورہ کاف کی وہ اجتماعات کی ہوئی سورہ آنان سالور دیر شماعات کی ہوئی چلا اللہ حکم نسوک نشی بدلو لے لا مبدل لکلمات نشتر بدلوں گے حکم دا اللہ لا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دا اللہ دوریدون کے پوا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ او گتتا بداریو کی دو زیاد واغا چاچس مکا کی دی یذلوک عن سبیل اللہ وا بڑی تال دا اللہ دلارنا گاڑی پس مزا حق پس زا دانے چھ دیر کم خواہی نتاغی پس روانیا نا چھ حق نم خواہی نوا خوازا دانے جمہوریت دیو گاڑی پس زا جمہوریت کو بیا بل طرف تا دے نن چه اقتدار چالا ورکو نو د پاکستان ټول اٹونه را جمع کاو د دی اٹونه وشمیرا او دا نور وشمیرا نو زیاد خدا غی دی جمهوریت خدای هم نمانی کمانه نو مسلم لیگو لی اختیار ورک نو اوز د پاکستان ټول اٹونه را جمع کا نو ټول اٹونه زری نو د مسلم لیگو اٹونه پاکی سل دی نو نو ساو خوبل خواشو جمہوریت خوانا طرف تبیالا دا جمہوریت روان دے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ کتو تابداریو کی دزیات و غچا جسمگا کی دی یذلوک عن سبیل اللہ وا بڑیتا دا اللہ دلارنا دین پا کارونو کے گانے پس مزا دین پا کارونو کے با حق بسے سے اِن یتبعون اِلَّا الظَّنَّ دی تابین دی مگر گمان دی وجہ علامہ اقبال ہوئی جمہوریت ایک طرد حکومت ہے کہ اس میں بندوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے جمہوریت کو طرد حکومت دے شکا پرائے پا کشمیری او تلینا صدا کا پرائے دی کی مت سدے او دی سدے یتبعون الا الظن دی تابین دی مگر گمان وَإِنُّ مِنْ لَا يَخْرُسُونَ او ندی ای مگر اٹکل ہوئی ان کی اٹکلی من دیتا ہے جو خلیل سرازی بس ہوئی نو تلل ملل پکی نہیں ہے ان ربک هو عالم ویذل عن سبیلہ یقیناً ربستا خپو دے پاک چاچ خطا شدلار دے اللہ نا وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ او دا اللہ خپو دے پلال مندن کو باندے اول ایسا صورت ختم کرا او پائی کے رد شرک اعتقادی او دا شرک اعتقادی سالور والا قسمون رد کول ازانو کئی مسکو چھوٹی ہے